بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ایم پی نیوز ډاټ پی کې ګرانو کتونکو زه شهاب خان یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو دا وختي په خیبر ایجوکیشن اکیډمي بریکوټ کې ولاړو. دوی یو پروګرام آغاز کړی مینی میراتن ریس. په هغې کې چې کوم د خیبر ایجوکیشن کم سټوډنټس ول هغوی هغه رننګ وکړو. دا وختي چې چا فسټ پوزیشن اخیستی په ټول سکول کې هغه را سره ولاړ دی. د هغه سره خبرې اترې کوو چې هغه څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مخکې را سره خپل تعارف وکړئ. زما نوم هارون دی او زه پاړی اوسېدونکی یم. دا راته ووایه چې کوم رننګ تا وکړو فسټ پوزیشن تا واخیستو دا تا څنګه واخیستو؟ مطلب تا داسې څه وکړل؟ د دې خو به هم خپله طریقه تیزه منډه دې والي وه، سلو دې والي وه، وام اپ دې کړی؟ دا ما مخکې پریکټس وکړه او اوس چې کم کسانو مخکې کېده چې ما به ورسره کوشش نه پرېښودو او راتلم ورسره. بیا په دې ځای کې اول ورو را روان بیا تېز شوم. او دا راته ووایه چې تا چې دا کوم ریس کې فسټ پوزیشن وګټو او په ټول سکول کې په اول نمبر باندې راغلی، نو فیلینګز دې څه دي؟ دا وخت څه احساسات لري؟ دا احساسات لرم چې دغه ټول وړو ته دا میسج ورکوم چې دوره روان کړم دغه شان کوشش وکړي او دغه شان فسټ پوزیشن بیا ویسي. صحیح ده. ډېره مهرباني ګرانو کتونکو. تاسو د هارون خبرې اترې واورېدې. دی وایي چې ما به انتهایي ډېر زیات پریکټس کوو، نو د دغې په وجه تقریبا مینیمم د 100 نه اباو سټوډنټس کې د فسټ پوزیشن واخیستو. قدرمنو کتونکو دا وخت را سره د خیبر ایجوکیشن اکیډمي چې کوم سپورټس انچارج دی او دا کم دوی چې دا کوم پروګرام ارګنایز کړی و په دې کې د دوی ډېر زیات لاس دی، د دوی پکې ډېر زیات محنت و چې هغه نن اختتام ته ورسېدو. د دوی سره به هم د دغې په حواله باندې خبرې اترې کوو چې آیا د دې مینې میراتن رین او د دې کوم چې دا 4 کیلومیټره منډه وه د خیبر ایجوکیشن اکیډمي د سټوډنټس د دې فایده څه وه؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما چې نوم نوید احمد دی او زه په خیبر ایجوکیشن اکیډمي بریکوټ کې سپورټس انچارج په حیثیت سپورټس انچارج دلته کار کوم او تعلق مې د کوټې کلي سره دی. اچھا دا کوم اکټیویټي چې وه اصل کې موږ معاشرې له یو میسج ورکولو په هغې کې چې منشیات سے انکار زندگی سے پیار. نن سبا کم ډرګس چې د منشیات دي دا زموږ په د معاشره کې ابزاربشن کړی دی. زیاتر خلک د دې نوی کول په هر ایج کسان د منشیاتو شکار شوي دي. نو موږ یو اکټیویټي به هم وکړو، خپل سټوډنټ له به د انټرټینمنټ یو ذریعه وګورو او کم معاشرې له کم زموږ قوم چې دی دې له موږ دا میسج ورکړو چې یاره خلک د منشیاتو نه راوړي، ځکه چې دې نه به معاشرې چې دی هم د دې نه خرابېږي او نسلونه تباه کېږي. نو پکار ده چې خلک د دې نه ځان وساتي او منشیات چې دی دا یو لعنت دی. دا که په هر شکل کې په ماینر شکل کې او که په میجر شکل کې پکار ده چې خلک ته ځان وساتي. قدرمنو کتونکو دا وخت را سره د خیبر ایجوکیشن اکیډمي بریکوټ چې کوم ډایرکټر صاحب د جناب انجینیر شرافت علي صاحب هغه را سره ولاړ دی. د دوی سره هم په دغه حواله باندې د میراتن ریس چې کوم انعقاد وشو دا په تحصیل کې زما په خیال چې اولنی ځل دی چې د دې انعقاد موږ وکړو. مین خبره دا ده چې په معاشرې کې د یو فرد حیثیت یو ذمهواري زموږ جوړېږي چې موږ خپل را روان نسل چې هغه د نشې په نانت باندې اخته کېږي، په خاص کر په دغه نانت چې دی نو دا یونیورسټو ته او تعلیمي ادارو ته هم راغله. نو په هغې حواله باندې دا نن موږ یو میراتن ریس انعقاد کړو. نشے سے انکار زندگی سے پیار او زموږ اداره الحمدلله که هغه ګرین پاکستان په حواله که صفایي په حواله په هر داسې ایونټس کې د دسته اول کردار ادا کوي. انجینیر صاحب دا راته ووایه چې ستاسو د خولې دغه وینا ده چې زه به انشاءالله را روان 2 منثس کې یا 3 منثس کې به زه یو سپورټس ګاله لګوم، په هغې کې به زه مختلف قسم اکټیویټي پرووایډ کوم. چې کوم خلک هغه سپورټس ګاله چې تاسو کوم پرووایډ کوئ د خلکو ته، د هغې نه به د خلکو ته څه فایدې، سټوډنټس ته به څه فایدې؟ د پی ایس ایم ای د صدر په حواله باندې په حیثیت باندې زه به انشاءالله په اپریل کې د یو سپورټس ګاله د پرایویټ کوم چې دلته ادارې دي 55-56 ادارې دي د هغو دپاره به یو داسې یو د 3 ورځو سپورټس ګاله انعقاد کوم. په هغې کې به ټولې لوبې به وي او د دې سره د یو چا ویلي ده چې کله چې ستا میدانونه آباد دي د لوبو نو ستا اسپتالونه چې دي هغه به ویرانې. نو زما خپل کوشش دا دی چې دا کم ماشومانان چې دي دا کم نوی نسل چې دی دا زه سپورټس طرف ته
راوبلم. دا راته وایي چې دا وخت زموږ د MP نیوز په سکرین باندې ډېر والدین هم تاسو ګوري، ډېر سټوډنټس هم تاسو ګوري چې هغو دا قسمه اکټیویټیز کې هغو حصه نه ده اخیستې، هغه والدین له او هغه سټوډنټس له به څه میسیج ورکول؟ زما والدینو ته دا خواست دی چې په خپل بچو باندې دي نظر ساتي او د تعلیم سره سره هغه د سپورټ طرف ته هم راوبلي. اصلي وجه دا چې کم کس چې سپورټس ته راغلو نو هغه سره د خپل د صحت د خپل د سټیمنا غم پیدا شي. کله چې د هغه سره غم پیدا شو نو هغه د نورو اغلطو د نورو وران کارونو له هغه ځان بیا بچ ساتي. ډېره مهرباني، ډېره مننه ګرانو کتونکو. دا و د خیبر ایجوکیشن اکیډمي ډایرکټر انجینیر شرافت علي صاحب. ګرانو کتونکو د دوی دغه وینا ده چې مینی میراتم ریس چې کوم دی د هغې فایده چې ده چې کله یو طالب علم چې کله مطلب ذهني طور پیټي نو هغه به جسماني طور هم پیټي.